السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وسیم الله خان یم جی. نن د سره یو داسې ویډیو پلی کومه. عطا خان پاکستان ته راغلی دی او هغه خپله ویډیو جاري کړه او چې څنګه ورسره د پښتنو مینه وکړله او هغه په سبا څنګه کم ځای ته ځي هغې خپل انفارمیشن ورکړل خلکو ته او د ویډیو مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. جی د عطا خان او د ګلولي خان په منځ کې هم خبرې راغلې خو موږ هغه طرف ته نه ځو. جی موږ نفرت خورول نه غواړو، موږ دغه محبت خورول غواړو، یو داسې انفارمیشن یو داسې ویډیو جوړول غواړو چې زموږ پښتنو ته دې فایده یې جي. دا ویډیو وګوره چې پښتنو د عطا خان سره څنګه مینه کړله. جی دا ویډیو بیا سابله ویډیو شریک شي. کته پښتنو دا د عطا جان سره د پښتنو مینه وجي راځي پښتانه نه د عطا جان سره ټول انسانیت مینه کوي. اوس راځي هغه ویډیو ګورو عطا خان چې خپل انفارمیشن ورکړي. عطا اتوار ورځ اتوار عطا یک شنبه ورځ صحیح یک شنبه ورځ هغه چکرې ته ځو. ما ډېر واږه او معزز وروڼه هغې لیدو ته هم زما پر موږ باندې ګران دي او زما د زړه د کړي دي هغه خبر. او چا سره زه یوسف سره ویو کنه ته یوسف سره زم سره زما انا ازمان په کې یاد ک کنه یوسف سره ما نه موزي ولا قاری صاحب موزي قاری صاحب موزي څونه چې موزي خو ته سره ویډیو وکړه پښتنو دا خو د عطا انفارمیشن یا عطا اوس هم په پاکستان کې دی. زه په دې ټیم کې یوه خبره کوم چې د ګلولي خان په منځ کې څه خبرې راغلې وې. یار موږ به هغې طرف ته نه ځو کومه نفرتونه چې هغه به موږ نه خورو. موږ به یو داسې سیټ ته ځو چې موږ محبت خور کړو. جی عطا خان هم زموږ ورور دی او ګلولي خان هم زموږ ورور دی. جی هغه طرف ته نه ځو. موږ له نه دي پکار چې موږ د عطا جان او د ګلولي خان په منځ کې داسې نفرتونه پیدا کړو. موږ له پکار چې عطا خان زموږ میلمه دی چې د هغه ښه عزت وکړو. موږ ټول پښتانه یو، هغه هم پښتون دی، د افغانستان دی او ټول پښتنو له پکار دی چې د عطا خان په پاکستان کې موجود دی. جی څه ملګري د ملګرو سره میلاوېدو دپاره راغلی دی، ملګرو سره میلاویږي. الله دې وکړي چې موږ ټول سره میلاو شو د عطا خان سره او پاکستان کې موجود دی. جی داسې په سوشل میډیا باندې داسې څیزونه مه خوروئ چې په هغه نفرتونه مه خوروئ یار. چې چېرته هم په سوشل میډیا داسې ویډیو ونه کوئ چې په هغه باندې عطا خان ته څه درد ورسي. موږ ټولو له پکار دی چې یو داسې ویډیو وکړو چې عطا خان زموږ نه خوشحاله لاړ شي، چې چېرته څه خبرې دغه کمی ورته رانشي یار. ټولو پښتنو له پکار ده او زما طرف دا ټولو ته دا پیغام دی، دا ویډیو ورسره هغه کسانو سره شیر کړئ چې ټولو کسانو ته ورسي. په سوشل میډیا د خپل پیجونو دپاره د غلط څیزونه مه کوئ یار. سوال درته کوم چې د خپل پیجونو د فالورو د ټیک ټاک او د یوټیوب دپاره دا کیسې مه کوئ، نفرتونه مه پیدا کوئ، په چا پسې خبرې مه کوئ. پښتنو هېڅ پته نه لګي چې موږ کله مرو، د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. عطا خان دې خدای ژوندی لري، د الله